فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا. مسلمانان ورنو الله جل جلاله فقراني فاعل القرآن عظيم فاكي سورة التكوير كي والتفسير شروع لي بي الله ويلي چه انسانا ورس و محشر با اولا لما مڑی لما آل کی چیزے پچیش مڑ کلم حق با پشتن لما کی خصوصا آغا شوزو پا باب کی رازی تر طول مخا کشنی لور بیا لاغا بعد بیا خور بیا لاغا بعد کوردانی نو هر شی جلا جلا حق رد وس اللہ جل جلالو پیزا قسم اخری بیا قسمونو اللہ تعالی پستور بند الله واي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس زما د قسم په غستور باندې بالخنس هغه چې په شا د شا په خور رواني الجوار زما د قسم په غستور باندې چې هغه په سیده باندې رواني الكنس ما د قسم په غستور باندې چې هغه په پټه باندې روان والليل اذا عسعس زما د قسم په شپه باندې چې سټیم دا خورسي والصبح اذا تنفس زما د قسم په سحر باندې چې سټیم دا د روشانه سي خورسي. وس الله جل جلاله پنځه قسم خو په پنځو قسمو کې اوله پستور باندې خو پستور کې وای یو قسم وای ما د قسم په داس تور باندې چې هغه په شار روان بیا ویل ما د قسم په هغه ستور باندې چې هغه د سیده روان بیا ویل ما د په هغه ستور باندې چې هغه ستوري الخنس زما د جوار الكنس هغه ستوري چې هغه په پټه باندې د ستورو څخه مراد علماء کرام فرمایي الله جل جلاله پنځه ستوري پیدا کړي د اسمان ارد گرد باندې دار کې شاخه ګرځي هغه تل کېږي خواص خمسه متحرره خمسه متحرره ورته وایي او پنځه ستوري دي مریخ دی زحل دی عطارد دی مشتری دی قمر دی شمس دی ولټ وایي الشمس والقمر المریخ زهر عطارد دا پنځه ستوري دا پر ځکه باندې ډېر غټ ستوري دي دا پر ځکه باندې شاوخوا ګرځي ځکه له ځان سره ګرځي دا کائنات دا ژوندنګي ټوله دغه ستوري روانه کړې ده دا ستورو دا ترتیب دا زندگی الله تعالی د ستورو برکت روانه کړي بیا دا ستوري کله سیده رواني کله یو ستوري پر شا روان کله بعض دا ستوري پاکستان غدي پټ رواني د نور ستوري د پټ روان الله تعالی زما د قسم په هغه ستوري باندې چې هغه پټ روان زما د قسم په هغه ستوري چې هغه پر شا روان زما د قسم په هغه ستوري باندې چې هغه د سیده روان هغه دا ستوري شي. بیا الله تعالی ویل والليل اذا عسعس ما د قسم په هغه شپه باندې چې هغه تور او کړي کې خوراک والليل اذا عسعس الله جل جلاله مر پر دنیا په سرزمین باندې پیدا کړ دا دنیا لکه اگئی دا رقم جوړ ده بیا دا انمر دا رقم شاوخوا پر دا دنیا باندې چکر وي پر ګرځي الله تعالی وایي زما د قسم پر دغه انمر باندې چې سټیم دا دلته او الته توره تاریکي زما د قسم په دغه توره تاریکي باندې داسې علماء کرام فرمایي وایي داسې ملکونه شته چې شپږ میاشتې پکې توره شپه او شپږ میاشتې پکې تکه سپینه ورځ شپږ میاشتې لمر دا رقم پر ولاړ او شپږ میاشتې لمر بیا ځم پټي هغه بیا درته توره شپه الله تعالی وایي زما د قسم په دغه توره شپه باندې چې دا ډېره غټه توره شپه ده
چې دا رقم غټه توره شپه انسانان نشي راوستلی کښنۍ توره شپه خو بالکل نشي راوستلی غټ هم نشي راوستلی والصبح اذا تنفس او زما د قسم په هغه سهار باندې چې هغه سهارګاره خوره شي بیا الله تعالی وایي اوس قسمونه الله ولې وخوړل پنځه قسمه الله تعالی په چیش باندې ورته محتاج چې پنځه قسمه ورته وخوړل الله تعالی په قرآن مجید د قرآن مجید د فضیلت لپاره چې دا قرآن پاک دا حق دی دا ما در نازل کړی دی دا حقیقت لري په دې کې هره خبره رښتیا ده دا هره خبره له وخت سره ثابتېږي الله تعالی وایي ذي قوة عند ذي العرش مقيم وإنه لقول رسول كريم بشك دا قرآن پاک چې دی دا قول دی د الله جل جلاله دا الله لجل کړی هغه رسول چې جبرائیل امین څخه مراد الله وایي ما قرآن مجید ما نازلولی د روزې په میاشت کې علماء کرام فرمایي اکثر علماء کرام فرمایي وایي د روزې په ویشتمه قرآن مجید را نازل شوی لیلة القدر هم ورته وایي وای ما قرآن مجید څه نازلولی ما مځکو ته ویلې چې ای مځکې دا قرآن مجید زه پر تا نازلوم تاسې اوه مځکې دا یو قرآن مجید دغه کتاب له ځان سره تم کې کښېږده حفاظت یې مځکې ورته عاجزه شولې ورته وکپېدل ویل یا خدایه دا ذمواري په لاس نه راکړه هر کار کولی سم دغه کار ته عاجزه یم کمزوری یم دا نسم کولی اوس درته ماتې بیا الله جل جلاله علماء کرام فرمایي وایي غرونه وویلې چې ای غرونو تاسې ټوله سره یو چې زه به دا قرآن مجید ورته له درکړم دا ذمواري یې واخې دا له ځان سره کښېږده غرونه ټول ورته عاجزه شول له الله سره مافي وغوښتل نسو مقصد بیا الله جل جلاله ډېر په لوی طاقت په قدرت سره الله ویلی چې د دغه قرآن مجید ذمواري زه په خپله اخلم هر څوک ځین خلاص دی دسته په دسته قرآن مجید له اسمانه څخه لاندې تر عرش تر کرسي لاندې دته یو بل مقام دی هغه ته وایي لوح محفوظ ورته وایي لوح محفوظ الله تعالی ویلی دا کښته کې قرآن مجید لوح محفوظ ته یوسي د دغه ذمواري پر مهال زه حفاظت کوم اوس الله جل جلاله یو سل څوارلس صحیفې او دا رقم کتابونه څلور کتابونه نور صحیفې الله تعالی نازل کړي یو سل څوارلس صحیفې لاړې ورکې سوې څلور کتابونه لوی کتابونه د عیسی علیه السلام ته چې الله کتاب ورکړی یوه سپاره 900 ورکې راځي ناخه 900 ورکې کتاب نه دی سم لوی غټ بقاعده به دوه کسانو ته دقیقې به دا کتاب پورته کوي دونه لوی کتاب الله جل جلاله په عیسی علیه السلام تورات نه دی په بل زبور په بل انجیل باندې څلور کتابونه د څلورو سره ذمواري الله جل جلاله او دغه انبیاء کرامو ته ورکړه بعض روایت کې راځي وایي ذمواري وچاته نه کړي الله جل جلاله خالي نازل کړ هغه کتابونه لاړو ورکسو در په در رسول په کتابو کې باچا براړي دا څنګه آیاتونه دي هغه ول دا کې کچا غلا او کلاس کاټ سي کچا جاد نه کوله کچا اسلام نه راوړي ظلم کوله سر دې پریس باچا به ظالم باچا عمر خور هغه به دا آیاتونه نسخش دسته به دغه پوان عالمان دغه وخت عالمان به راوښتل ول دغه کتاب دا ورکه پریک ولټ په دا کتاب کې یو بل ورکه نه باسي پاکي ولې کاز دا شی بذات جایز بل باچا براله هغه چمنه وکول بل بدمعاش براله هغه چمنه وکول بل سردار براله هغه چمنه وکول حتی کې اوس د هغه کتابو اصل حقیقت لا ورکته نس درکه ورک اصل هغه کتاب چې په اصل معنا کې وای ګل سره د کتاب اصل درک لا ورسې دار کم سوی لکه زمون عام کتابونه چې موږ په سکولانو په مدرسو په هغه کې سره وای دا کتابونه سره جوړ
عیسی علیه السلام د کتاب ګر سره نوم یې لا ور بدل بایبل نوم یې ورباندې کښېږدي. اوس الله جل جلاله د دې کتاب ذمہواري واخیسته. هغه کتابونه چې د مځکې سر ته رالو د چا به لږ وخت سوی د چا به ډېر وخت سوی هغه کتاب به لاړې درک به ورک شي نشان به ورک شي. واحد دغه کتاب د قرآن مجید دی چې الله وایي انه لقرآن مجید. د قرآن ذمہواري الله جل جلاله په خپله واخیسته. اوله ذمہواري یې لاړه یې په لوح محفوظ کې پټه کړه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله په قرآن مجید کې وفرمایل انه لقول رسول کریم. الله وایي ولدا قرآن مجید چې دا قول دی هغه ذات رسول کریم چې هغه عزتمند دی ذي قوت هغه د خاوند عند ذي العرش مکین هغه خاوند هغه عرش مکین دی چې نږدې دغه دی. الله وایي ما چې کوم جبرائیل په بیا د لوح محفوظ ته چې الله قرآن مجید راوړلی بیا الله جل جلاله جبرائیل امین راوښتلی. جبرائیل امین ته ویل چې ورسه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایه چې ای پیغمبر د خدایه په تا به الله جل قرآن مجید نازل کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې د کعبې شریف مخامخ په یو غره کې ناست دی. یو غار دی هغه ته غار حرا وایي. په غار حرا کې ناست وی بیا جبرائیل امین د یو انسان په شکل ورغلی. جبرائیل امین ورغلی اول علی پیغمبر علیه السلام غیشت کې دار کم ټینګ چې ټینګ یې کوي نو ورته ویل اقرأ باسم ربک الذي خلق ووایه چې په نامه د لوی رب هغه لوی رب چې هغه هر شی پیدا کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ټینګ یو شی نه ویلی یو شی نه زده کېدی نه زده وی. پیغمبر علیه السلام ورته ویلی چې ما نه دي زده کېږي وما انا بقارئ زه نسم ویلی. بیا دوه وارې بیا په غیږ کې دی لږ ټینګ کړی چې لږ یې ټینګ کړی بیا ورته ویلی چې اقرأ باسم ربک الذي خلق. بیا پیغمبر علیه السلام ته ما انا بقارئ زه نسم ویلی. بیا جبرائیل امین پیغمبر علیه الصلاة والسلام فور وسینې ته ټینګ کړی چې پوله وسینې ته ټینګ کړی د جبرائیل امین له سینې ټول علم ټول نور د پیغمبر علیه السلام سینې ته ولاړ. شلاله بیا ورته اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پنځه آیات ورته ویلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه آیاتونه ول بیا د قرآن مجید نازل شوی. اوس الله وایي دغه کوم سړی چې ما د لېږلی دی دا جبرائیل امین شي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د چې هر آیات یا هر صورت جلا جلا نازلوي. الله وایي اول خو ما قرآن مجید ټوله په لوح محفوظ کې محفوظه کړی پټ کړی مې. دوم چې کوم ځله قرآن مجید زه ښه آیاتونه یو شی در نازلوم په یو چا یې درلېږم هغه جبرائیل علیه الصلاة والسلام شي وایي هغه ډېر د عزتمن او قدرمن ذات هغه داسې عزتمن دی. الله وایي چې عند ذي العرش مکین دی زما د وڅنګ ته په کرسي کې زما داسې د وڅنګ ته ناست زما د کرسۍ سره د عرش پر څنګ باندې ښه اړخ ته به ورځ په محشر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناست کیڼ اړخ ته به ټول انبیاء کرام او جبرائیل او څلور فرشتې دا به ټوله ناست. بیا الله تعالی وایي عند ذي العرش مکین هغه چا باندې قرآن مجید لیږو چې هغه د خاوند د عزت والا دی او د الله تعالی د کرسۍ پر څنګ باندې ناست کښېني. مطاع دی امانتدار ثم امین او دی ویشتونکی دی. مطاع صحیح معنو کې یو خبر هم نه پټي یو رد بدل نه پکې چې الله به خبر ورته کړي دی په لاره کې بیا خبره غلطه کې بیا به راسي بیا به نه استغفر.
مطاعن امانتدار دی چې کومه خبره الله ورته کړې ثم امین بیا چې نبی علیه الصلاة والسلام ته کوله او اشتیا خبر وکړه صحیح خبر قبول خبره به کوله چې کوم الله ورته ویل هغه خبره به ورته اوس دا خبره ولې وکړو علما کرام وایي چې څه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته راغی چې څه ټایم نه د سترګې خلاص شولې په دنیا کې فورا الله جل جلاله ستورو ته امر وکړي حکم یې وکړي پخوا به دا شیطانات تلل په اسمانو کې په لوړو لوړو اسمانو کې اته به ناست ول چې الله به حکم وکړي فرشتو ته چې باران وکړي زلزله راولي بیماری راولي وبا راولي پر دغه قوم نه زه ناراضه طوفان ور باندې راولي پر دغه قوم کې آبادي راولي الله تعالی په دا حکم وکړي دغه شیطانانو به واړه دا برانن و کاهنانو ته کاهن ویل کېږي د هغه ټیم یو جادوګر ته و کاهن ته به وویلې شیطان به راغلی و کاهن ته به کښېنستي یوه خبره به هغه خبره ویشتیا وکړه چې کوم به الله کړی ول نن نوې خبرې به درواغ ورسره ګډ کړی بیا به کاهن ته به وکړي نو کاهن به راغلی و قوم ته و باچا ته ورته سټارټ بس سل خبرې به ورته کښېږدی په سلو کې به یې وویشتیا سو دا نن نوې خبرې به درواغ سو چې څه ټیم نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته سترګې راخلاص الله تعالی و ستورو ته امر وکړي حکم یې وکړي چې د دې باندې که شیطان و اسمان خواته راته ولاړستی په ستورو باندې شیطان چې اوس اسمان ته خېږي د اسمان کې غټه سپین نه دا رقم ستوري لاړ سي دا هغه شیطان ویستونکی ستوری دی چې هغه په شیطان باندې ځان روغورځي لاړ شیطان مردار کې مړی بس الله وایي جبرائیل امین لکه شیطان دا رقم نه دی استغفر الله چې یوه خبره زه ورته وکړم نه نوي دی په ګټې کې مطاعن امانتدار دی چې کومه خبره ورته وکړم په هغه خبره کې امانت ساتي نه له ځانه شی په ګډوي نه له شی ځین کموي ثم امین او دی قبول دی او اشتیا وایي چې کومه خبره بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته کوي هغه خبره ته کوي چې کوم ما ورته کړې اشتیا خبره اوس دا الله تعالی فرمایي مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون نبی علیه الصلاة والسلام د بس ټیم جبرائیل امین راغلی ورته وویل چې ای د الله رسوله داسې یو خبره به ورته وکړم مثال لکه اوس الله ورته وایي چې ورځ په محشر به تاسې ټوله و ما ته راځئ او ما ته به حساب و کتاب راځي بیا به دا قوم کې بیا خپل اکا ګرځېدی ابو جهل ابو لهب دغه خپل اکاګانې په دا قوم کې ګرځېده دا زما وراره لیونی دی ګوره چې خبرې ونه مني بیا دا کافرانو ټولو کافرانو دا خبره په خپل منځ کې سره خورا یې کړه سره پیلا یې کړه مشهور یې کړه چې نبی علیه الصلاة والسلام لیونی دی چې څه وایي بس ورته بس صحیح دی اوس الله ورته وایي وما صاحبکم بمجنون ای انسانانو ته یې وایم ستاسو ملګری چې دا لیونی نه دی ملګری نبی علیه الصلاة والسلام ملګری هغه چاته وایي چې دا ما او تا ملګري چې زه و تا ته سمه لاره درشم په سمه لاره دې بیا هم دښته ویل کېږي ملګری زه ستا ملګرتیا که زه تا په نشو تماشو په خونکاریو په ظلم دې بیا هم ستا ملګری نه یم ستا دښمن ځکه الله ویلی ول دا ستاسو ملګری دا ویشتونکی دی دا سم سړی دا لیونی نه دی ملګری الله ځکه ورته ویلی سمه لاره ورشي په دې کې یو اداب کتابو یوه خبره راخسته وایي تاسې ناسته کوئ له هغو خلکو سره چې هغه و تا ته د هغو ناسته هم و تا ته سبق و تا ته د ژوند اصول درشي تا ته لاره درشي تا ته اداب درشي تا ته ژوند و زندګي درشي له هغو خلکو سره مه کښېنه چې هغه د معاشرې په خلاف بې عزتۍ او بې قدرۍ خواته تا کشي انسانان دي له هغو خلکو سره ناسته کوي چې د کومې خوشبو چې پر تا ولګېږي بل څوک هم وایي ډېر زبردست خوشبو بویدېږي معنا دا ده چې ډېر زبردست اداب ډېر ښه مینا ښه اداب ښه اخلاق ښه خوراک ښه ناسته ښه ولاړه ښه سړی یې نو معلومه ده ښو خلکو سره ناست
بیکاره مردار خور لیونی شي دا له هغو خلکو سره ناسته ولاړه کې چې کوم انسان د هغه خلکو سره لاره د لرې چې کوم هغه د الله او د رسول لارې د شیطانانو لارې په هغه کشي زیات بس الله وایي وما صاحبكم بمجنون نه دی ستاسو ملګری لیونی ولقد رآه بالافق المبین اوس انسانانو ته وایي ای انسانانو دغه جبرائیل امین چې دی الله جل جلاله و جبرائیل علیه الصلاة والسلام ته امر وکړی چې ته خپل اصل شکل اصل صورت دا و نبی علیه الصلاة والسلام ته ښکاره کړه پیغمبر د خدای وایي په نور آیاتو کې راځي وایي چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام ځان راښکاره د اسمان پر کنارو باندې په مځکه نه مځکه د کوچنی شی دی د اسمان پر کنارو باندې اسمان جلا دی ډېر غټ دی مځکه نه ده غټ مځکه یو کوچنی شی دی که ګند که هګۍ داره کړه بیا له مځکې سره په کراو په عرباو نورې سیارې ګرځي جلا جلا سیارې ګرځي جلا دنیا ده جلا نظام اسمان ډېر غټ دی دغه شینوالی چې موږ تاسو وینو بعضې علما کرام او نور محققین وایي دا ګرځ د اسمان رنګ نه دی اسمان دونه لرې دی چې زما او ستا نظر نه دا هغه د خلا رنګ دی چې ما ورته دی شنه وینم بیا وایي څه ټیم چې جبرائیل امین و ما ته ځان راښکړي اسمان په کنارو کې د ده دا خلیل وزرې و ما ته راښکاره کړي وزرې غوړولې ولې په اصل شکل دونه غټ ځکه خو د قوم لوط قوم سي الله تعالی امر ورته کړ غرق یې کړه دغه کولی د خپل د وزرې په یوه بڼه کې باندې یوه بڼه کې دا رقم په مځکه شاوخوا ورسره وکړه پورته کړه چې د خلکو د کورو د کلي چرګان دغه اوازونه حتی اسمان کې بالا فرشتو ملایکو واورېدل بیا یې راوټکه بیا راوغورځولو بیا ډبرې پسې راوغورځول ډبرو عذاب پسې ورته راته دا یې د وزر د یوې بڼې کې طاقت دی ولقد رآه بالافق المبين الله تعالی وایي وما جبرائیل امین ته ویلي چې ته ودله ځان پرو ښکاره کړه ولقد رآه په تحقیق سره نبي علیه السلام لیدلی دی دغه جبرائیل امین د اسمان په کنارو کې وما هو علی الغیب بغضنین او نه دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غیب باندې بغضنین پټولو باندې نبي علیه الصلاة والسلام به یوه خبره هم نه پټول چې الله جل جلاله به کوم وحی ورته کوله که به هغه په زړه کې وله که به برای راست جبرائیل امین ورته رالی که به الله جل جلاله په ذهن کې ورته واچوه که به الله جل جلاله له لرې ځای ورښکاره کړه ټوله وحی به یې خپلو صحابه کرامو خپلو یارانو ته به یې ښکاره کول پټولی شی نه یو راز یو شی نه پټول یو شی هم نه دی پټ کړی حدیث راواخې صحاح سته شپږ کتابونه ډک راواخې په ده کې نبی علیه الصلاة والسلام چې الله څونه شان ورښولی دي تر ډاکټري و تر ماسټري و تر هر شی تر علم تر پوهه تر هنري تر ناستې تر ولاړ تر اداب تر خوراک تر چاک د انسان تصور نشي کېدی دونه غټ علم دی دا په دغه کتابو کې پروت دي دا ټول الله ودغه انسان ودغه نبی علیه الصلاة والسلام ورښولی وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم او نه د نبی علیه الصلاة والسلام د شیطان خبرې کوي یعنی کم کاهنان چې به د شیطانانو خبرې کولې شیطان به رالی و کاهن ته به درواغ وویلې هغه خبره بیا وتې ته وکړه دغه نبی علیه الصلاة والسلام دا وتې ته درواغ نه وایي دا د شیطان قول وتې ته نه بیانوي الله وایي دا انه لقول رسول کریم دا د هغه چا قول وتې ته بیانوي چې هغه باندې زه معتبر سړی باندې درلېږم معتبر شی درلېږم بیا الله تعالی فرمایي و اين تذهبون ای انسانانو بیا تاسو چیرې منډه واست چیر روان یاست له داسې خدای او له داسې له رسول او له داسې له دینه بیا پر کومه روان یاست ولې مې د شیطان لاره اپناو کړې ولې د ځان په خلاف روان یاست ولې وځان ته رحمت په غضب بدلواست فأين تذهبون بیا ته چیر روان یاست ان الا ذکر للعالمین ای پیغمبره ته نصیحت کو د ټول عالم دپاره طول عالم نپاره نبی علیه الصلاة والسلام ګور الله تعالی نه ویلې انه الا ذکر للمؤمنین نه ویلې چې ته صرف نصیحت و مؤمنانو ته کوه یا ټول عالم دپاره علامه ابن کثیر او علامه امام بهقي رحم الله دغه دوه ملایان وایي عالمان وایي لزر قسم مخلوق الله تعالی پیدا کړ دی لزر قسم مخلوق په 10,000 قسم مخلوق کې 5,000 قسم مخلوق په اوبو کې
سلور زره قسم مخلوق الله تعالی د ځمکې پر سر پیدا کړي په سلور زره قسم کې حیوانات انسانان جنات موږ درې سره وینو بالا نه سره وینو چې نور بیا چیرې دا ذکر للعالمین د ټول عالم د پار که په وچه دی که په لانده دی دا په ټول لزره قسم مخلوق الله تعالی دی را لېږلی ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم بس هغه څوک چې هغه وغواړي هغه په تې کې سر څوک دا وغواړي چې هغه په سیده لاره باندې روان سي وما تشاءون او الله تعالی نه خوښي الا ان یشاء الله رب العالمین چې څه ټیم الله تعالی خوښ شي دغه آیات کې ډېر تفصیل دی الله تعالی وایي ډېر انسانان و زه نه خوښوم مګر چې زه یې خوښ کړم بیا انسان و ځان ته راغواړم انسانان ډېر وخت دا وایي زه لمونځ نه کوم زکات نه ورکوم حج نه کوم روزه نه نیسم عالم مې نه دی خوښ قرآن مې نه دی خوښ خدای رسول مې نه دی خوښ الله تعالی وایي دغه انسان په اوله ابتدایي کې یو کوچنی داسې کار وکړي چې هغه زما نه شي خوښ چې زما نه دی خوښ چې بیا څوک ورته راسن منن لمونځ وکړه الله دی وایي ما زه دلته په بجې کې لمونځ نه کوم زه په دا علم پسې لمونځ نه کوم زه اوس لمونځ نه کوم بیا سبا کوم زه اوس لمونځ نه کوم بیا یو کال بعد کوم زما اوس کپړې مردار چې کپړې بدل کوم بیا کوم الله تعالی وایي دا زه نه راغواړم دا زما نه دی خوښ وما تشاءون الله تعالی وایي دا زما نه دی خوښ الا ان یشاء الله رب العالمین الله تعالی چې څه زما خوښ بیا زه ځان ته راغواړم نو په دې به ته د خدای شکر ادا کوه چې دا پنځه وخته لمونځ در حاصلېږي روزه هم په خوله ده الحمدلله کلمه هم په خوله ده الحمدلله هغه څه نه څه دین هغه د دین اظهار په ځان کې پیدا کړي الله تعالی دې موږ ته هدایت نصیب کړي دعا غواړم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الذين خلصوا العرب العرباء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يضر من عاديت تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما هو استغفرك واتوب اليك امين يا رب العالمين صفونا سم کې ما بین سره لزن نو بزين پیسې د پور د کله کوم د موبایل نشان بند کی راځي راس دنه مجید خاطر اس شابس